السلام علیکم ملګرو. دا دوه سورتونه تاسو ګورئ، سوره الناس او سوره فلق. دا چې کله زمونږ په خوږ نبی باندې د عربو یو مشهور جادوګر جادو کړو، نو دا دوه سورتونه په هغه موقع باندې الله پاک نازل کړي دي. د دوه سورتونو نه الله پاک مونږ څنګه په دې دوه سورتونو ویلو سره مونږ الله پاک څنګه د غټ شر نه بچ کولی شي، نو په هغې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. ویډیو خپله مکمل وګورئ، د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره شریکه کوئ اور کمنټ کې سبحان الله اور ماشاءالله ضرور لیکئ. جی د عربو یو ډیر مشهور جادوګر چې نوم یې لبیدو، جی هغه په دریو اشرفو باندې هغه ټایم کې په دریو اشرفو باندې زمونږ په خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې جادو کړو. چې پخوا عربو کې کوم ډیر مشهور جادوګر و، هغه به زمونږ په خوږ نبی باندې کول جادو تعویذونه وغیره به پې کول. نو هغه چې کوم د لبید چې کله زمونږ په خوږ نبی باندې تعویذ وکړو، جادو یې پې وکړو، نو هغه د جادو ټول سامان کووي ته وغورځولو. جی کووي ته یې وغورځولو او د دې جادو اثر زمونږ په خوږ نبی باندې دا و چې زمونږ د خوږ نبی د ژوند چې کم روټینو هغه به چې کم کارونه کول، نو هغې کې به څه کارونه زمونږ خوږ نبي نو کړي او زمونږ خوږ نبي به وي چې کار خو ما کړی دی. یعنی فار ایگزامپل زمونږ خوږ نبي صحابه کرامو سره ملاقات په کولو، یا آسان مثال یعنی زمونږ د خوږ نبي روټین دا و چې فلانی کار کولو یا یو فلانی کس سره ملاوېدلو ډیلی روټین باندې، یا صحابه کرامو سره ناسته پاسته، نو زمونږ خوږ نبي به سوچ دا چې ما هغه کار کړی دی او هغه به یې په منځ کې نو کړی. لکه د جادو اثر زمونږ په خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم باندې دا شو چې بیا الله تعالی د اسمان نه دوه فرشتې راولېږلي او زمونږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم ته د دې جادو باره کې او د کووي باره کې ووي چې بیا زمونږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم هغه کووي ته لاړو او د جادو هغه ټول څیزونه یې د الله پاک په حکم باندې هغه کووینه بهر راوویښکل، چې بیا الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم ته شفا ورکړه او هغه جادو چې کوم دی زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه ختم شو. غواړئ دا یاد ولرئ چې عربو کې هغه ټایم کې چې کله جاهلیت و، زمونږ خوږ نبی ته چې کله مطلب دغه نبوت ملو شو، نو هغه ټایم کې دغه عربو چې کوم هغه دا جاهله خلک وو، نو زمونږ په خوږ نبی باندې یقین نه کولو، ډېر زیات ظلمونه زمونږ په خوږ نبی باندې کړو. زمونږ خوږ نبی مکه چې پرېښې وه، د دې عربو ظلمونو په وجه مکه پرېښودې وه او مدینې ته تللی و. مدینه زمونږ د خوږ نبی خوښوونکی ځای و. لکه نن سبا چې څوک عمرې ته لاړ شي، نو هغه چې اکثر راشي نو وایي یاره مدینه کې ډېر زیات خوند او د زړه سکون راته میلاو شو. نو وجه هم دغه چې زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته مدینه کې د زړه سکون میلاو شوی و. جی نو خیر بیا دغه جادونه الله پاک زمونږ خوږ نبی ته شفا ورکړه او بیا الله تعالی په دې موقع باندې دا دوه سورتونه چې کوم دي، سوره الناس او سوره فلق چې کوم دی دا نازل کړل. جی او سوره فلق چې کوم دی دا مونږ د هر شر نه بچ کوي. یعنی اوس د یو انسان په زندګۍ کې شرونه دي یا انسان په زندګۍ کې شرونه نشته، خو هغه یریږي چې زه د انسان د شر نه ځان محفوظ وساتم، نو د سوره فلق ورد دی کوي. جی سوره فلق ته ډېر زیات وایي. په دې الله پاک انسان د هر قسم شر نه بچ کوي، د شیطان د شر نه، د انسانانو د شر نه. نو دا یو ښکلې غوندې واقعه وه چې مخې ته راغله، نو ما وی تاسو سره هم د ثواب په نیت باندې شریکه کړم، تاسو یې هم مخکې ملګرو له ثواب په نیت باندې ورسوئ. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.